अस्सलाम वालेकुम। पदवेम नंबर यूनिट की पदवेम नंबर एक्सरसाइज की नंबर क्वेश्चन दे। फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द रिबन। द रिबन द टूल न कम लेंथ मालूम के, लंबाई मालूम के, विच कैन बी कम्प्लीटली कट इनटू पीसेस ऑफ, ची आगा टुकड़ों ता कट क्लीशी सुमर लंबाई वाला ऑफ लेंथ 45 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर एंड 85 सेंटीमीटर विदाउट एनी लिफ्ट वर्क। यानी द रिबन कम न कम द टूल न कम लंबाई अगर सुमरा पकार दा, अगर सुमरा दा अगर मालूम का कि अगर रिबन पर 45 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर और 85 सेंटीमीटर वाला टुकड़ों की कट शी, मात शी, तकसीम शी विदाउट एनी लिफ्ट वर्क और बाकी पकी सपाती निशी। नगोर چې څنګه تا ته ما د ایچ سی اف یو ټریک خولې چې کله داسې سټیټمنټ والا انګلیش والا سوالونه راشي نو ته به د یو لفظ نه اندازه لګی چې دا ایچ سی اف دی که ایل سی ام دی. که چېرې ای کې لفظ استعمال شوی، ورډ استعمال شوی میکزیمم، ګریټیسټو، هایسټو، لارجسټو، که دا الفاظ استعمال شوي مطلب دا چې هغه ایچ سی اف غواړي زمونه. ځکه ګوره هایسټ کامن فیکټر دی هغه چې کله مینیمم لفظ راغلی، لیست راغلی، سمالست راغلی، مینیمم راغلی، نو داسې قسمه الفاظو د وجې هغه کوېسچن کې بس بیا معلومولی، بیا به ایل سی ام معلومولی، یعنی لیست کامن ملټیپل بیا معلومولی. نو ګوره مونږ ته لینث راکړی شوي دي. نو لینث مونږ سره څومره دي؟ یو دی 45 سنټیمیټر، بل دی 75 سنټیمیټر او بل دی 85 سنټیمیټر. نو دې لپاره مونږ څه وکړو؟ ایل سی ام معلوم کو. نو که ته په پرایم فیکټرایزیشن باندې ایل سی ام معلومې او که په ډیویژن میتھډ معلومې، دلته دا نه دی ویلي چې په کومه طریقه یې معلوم کړي، ستا خوښه ده که پرایم فیکټرایزیشن استعمالوي که ډیویژن استعمالوي. خو زما په خیال ډیویژن میتھډ لږ اسان دی، لږ شارټ دی، هغه زر کېږي. او که تا له پرایم فیکټرایزیشن میتھډ اساني ته په هغه طریقه باندې بیا حل کوه. نو ګوره زه به دا نمبرز ولیکم 45 75 او 85. دې ته به لاندې داسې لاین راکاږم چې څنګه مونږه ایل سی ام کې کول د دې نه مخکې کوېسچنز کې صحیح ده. او د ګس طرف ته به یو لاین راکاږم. اوس زه به داسې نمبر ګورم، کوشش به کوم چې دا ټول پې کېږي. د لوکي پرایم نمبر نه به سټارټ اخلم، 2 که په 2 نه کېږي، 3 که په 3 نه کېږي، 5 داسې په دې ترتیب پر روان یم. نو دا ټول نمبر چې کوم دی دا په 2 باندې نه کېږي، په 3 باندې دا کېږي. 45 دا په 3 تقسیمېږي ځکه 3 اکن 3 3 اکن 3 1 ته پاتې شو چې دا 5 سره کې نو دا 15 شو، نه 15 شو. دې 3 نه بس کې ضرب ورکم چې 15 ته راشي، نو 5 3 15 یا 15 3 45. که 3 ټیبل وي نو 15 3 45 د دریو پاڼه چې مونږ وایو که نه. ښه دغه شان دام کېږي 3 2 6 3 2 6 1 ته پاتې شو، 1 چې د 5 سره شي نو بیا 5 3 15 یا 25 3 75 85 نه کېږي ځکه که زه وکړم 3 2 6 3 2 6 ځکه 3 3 9 درې 8 نه سیوا کېږي بیا. نو 3 2 6 او دا 8 دی، نو 2 پاتې شو، 2 چې 5 سره کې نو 25 شو. داسې انساني شته چې مونږ 3 کې ضرب ورکړو 25 ته راشي. نو په دې وجه د دې مطلب دا دی چې دا په 3 باندې نه کېږي. نو چې نه کېږي نو هغه د ایل سی ام طریقه به څه به کوو دې سره، دا نمبر به هم هغه شانتي راکوځې چې کوم نمبر نه کېږي په یو پرایم نمبر هغه واپس لاندې راکوځوه. بیا په 3 باندې کېږي 5 3 15 15 په تقسیمېږي که نه، په 25 په 3 باندې نه کېږي نو دې به هم دغه شان راکوز کړو او 85 به هم دغه شان راکوز کړو. اوس پسې کېږي په 3 باندې یو نمبر هم نه کېږي، ورپسې نیکسټ پرایم نمبر څوک دی؟ 5 دی. 5 باندې کېږي، بالکل کېږي 5 کن 5 5 5 25 15 5 75. که د 5 ټیبل وایو که نه نو 15 5 75 16 5 80 17 5 85. یا که دا ټیبل دلته ګراني تر هغې پورې تلل دلته ګراني داسې د 5 د څه کې ضرب ورکړم چې 8 یا 8 ته نږدې انسر راشي. نو که په 2 ورکوم 5 2 10 سیوا کېږي د 8 نه، نو زه به څه وکړم په 1 باندې 5 کن 5. خو دا خو 8 دی که نه، څو ته پاتې شو؟ 3 ته پاتې شو ځکه 5 6 7 8 3 ته پاتې شو، دلته 3 پاتې شو او دې خوا 5 دی، یعنې دا ټوټل باقي پاتې تا سره راغی 35. اوس به داسې زه نمبر ګورم چې د 5 کې ضرب ورکړم او 35 ته راشي. نو 5 کن 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20 5 5 25 5 1 30 او 7 5 35 یعنې 7 دی یا 17 5 85 څنګه تا ته ما په ټیبل باندې صحیح ده. اوس تاسو سره د باقي پاتې ټول پرایم نمبرز دي.
نو اول به دا 5 ته ختم کو دا به شي 1 5 کن 5 17 نه کېږي دا به راکوز کو 17 پرایم نمبر دی ته خیال دی دا هم د دې صرف دوه فیکټرز دي په خپل ځان او په 1 باندې تقسیمیږي یا صرف خپل ځان او 1 د دې فیکټر دی نو مطلب دا چې دا په خپل ځان کېږي دا به شي موږ سره 1 به په 1 راشي 1 به په 1 راشي او 17 یې کن 17 نو تاسو سره د هغې ډیویژن میتھډ په ذریعه مونږ دا دغه وکړو ایل سی ایم ورو معلوم کړو اوس به ایل سی ایم څنګه معلومو د ایل سی ایم هغه فارموله څه وه په ډیویژن میتھډ باندې دې کې تاسو سره چې کوم هم پرایم فیکټرز راشي هغه دې ته مخامخ ولیکه نو 3 ضرب 3 ضرب 5 ضرب 5 ضرب 17 صحیح ده دې له بس ملټیپلیکیشن وکړو ضرب به ورکړو نو ایل سی ایم به راشي 3 3 9 9 5 45 45 لکه موږ په 5 کې ضرب ورکړو 45 ضرب 5 5 5 25 5 رای 2 حاصل شو 5 4 20 20 او 2 22 یعنی 225 3 3 9 9 5 45 یا 5 9 45 45 لم په 5 کې ضرب ورکړو 225 راغی هغه 225 له به ضرب څه کې ورکړو باقي پاتې چې کوم فیکټر دی 17 کې نو ضرب 17 ملټیپلیکیشن هم هغه طریقه ده د دې طرف نه به سټارټ اخلو دې سره به نمبر په نمبر ضرب کوو 7 5 35 5 راغی 3 حاصل شو 7 2 14 15 16 17 چې دا 3 وسره جمع کړو 17 نو 17 7 به ولګو 1 به راشي 7 2 14 او 1 چې وسره جمع شي نو 15 وایي که نه اوس به څه کوو چې دا دې سره ضرب کول سټارټ کوو دا ورپسې ډیجټ نو مخکې به 0 لګو دلته یاد به درته چې مونږ څنګه کړو ملټیپلیکیشن کې اوس به دا نمبر په نمبر ضرب کوو 5 له چې 1 کې ضرب ورکړو نو 5 به راشي 2 له چې 1 کې ضرب ورکړو 2 به راشي او 2 له چې 1 کې ضرب ورکړو 2 به راشي مخامخ ډیجټ به اوس جمع کوو دې نه بعد به څه کوو ایډیشن به کوو دا ملټیپلیکیشن رولز دي کنه ها 5 چې 0 سره جمع کې 5 7 چې 5 سره جمع کې نو 7 8 9 10 11 12 2 به ولګو 1 به دلته راشي 5 دی او هغه 1 چې ورسره شي چې او دلته لاندې 2 دی نو 7 8 8 راغی دلته 1 دی دلته 2 دی نو 1 او 2 چې ضرب شي سوري 1 او 2 چې جمع شي 1 او 2 3 3825 یعنی لیست کامن ملټیپل تا سره برابر راغی یا دغه ځای به ولیکو دې ځای به ولیکو برابر راغی د 3825 3825 د دې مطلب دا دی چې minimum length د چا د ریبن هغه څومره پکار دی هغه پکار دی 3825 او 3825 میټر سانټي میټر سو نو دا لینث پس کیو په سانټي میټر کیو د دې مطلب دا دی چې مینیمم لینث موږ سره راغی 3825 سانټي میټر یعنی کومه 3825 سانټي میټر لینث والا لمبای والا ریبن واخلو صحیح ده کنه نو هغه به 45 سانټي میټر د 75 سانټي میټر او 85 سانټي میټر والا ټکړو کې برابر کټ کړی شي او اس به پکې باقی پاتې نشي یعنی پوره به هغه چې کوم دی ټکړی شي برابر په خبره باندې پوه شئ یعنی دومره صحیح شو نو دا کوېسچن نمبر 3 دی سولوشن شو کوېسچن نمبر 4 find the smallest number that can be completely divided by 42 38 and 16 د ټول نه کم نمبر داسې پکار دی چې هغه نمبر دایم تقسیمي پوره دایم پوره تقسیمي او دایمو پوره تقسیمي په خبره باندې پوه شوي نو تا ته ما ووایي چې کله کم ټکي راشي مینیمم سمالسټو لیسټو نو داسې قسمه کوېسچنس کې موږ ته څه معلومولي اصل کې ایل سی ایم نو ما سره چې کوم نمبرز دي هغه کوم دي نمبرز ما سره دي 42 38 او 16 نو زه به د دې نمبرز څه معلوم کړم ایل سی ایم به معلوم کړم په ډیویژن میتھډ باندې ټول به په یو ځای ولیکم او د دې به ایل سی ایم معلوم کړم که پرایم فیکټرایزیشن 42 به جدا لیکم په داسې طرز کې 38 به جدا لیکم او 16 به جدا لیکم
هغه زړه طریقه ده ټیک ده کنه خو ماته دا اسانه ښکاري ځکه زه په دې حل کوم او داسې نمبرز ګورو داسې پرایم نمبر ګورو چې دا پې تقسیمیږي نو 2 باندې کېږي بالکل 2 دونے 4 صرف 2 پاتې شو 2 ایکن 2 یا 21 دونے 42 بیا په 2 کېږي 2 ایکن 2 ایک ته پاتې شي 18 شي 9 دونے 18 8 دونے 16 خاصان دی ٹھیک شو اوس په 2 کېږي او 2 باندې کېږي 21 په 2 باندې نه کېږي همدغه شان بیا راکوز کو 19 نه کېږي په 2 باندې ځکه دا پرایم نمبر دی تا خیال دی دا پرایم نمبر دی نو دا به همدغه شان تیز راکوز کړم 8 کېږي بالکل کېږي 4 دونے 8 بیا په 2 کېږي ځکه 4 پکې شته 21 به په 21 راشي 19 به په 19 راشي او 2 دونے 4 بیا په 2 کېږي 21 به په 21 راشي کاما 19 به په 19 راشي او 2 ایکن 2 دا یې کیسه ختم شوه اوس په کوم پرایم نمبر کېږي اوس په 3 باندې کېږي ځکه په 2 باندې خو دا نه کېږي که نه په 3 باندې کېږي 7 3 21 19 په 3 نه کېږي همدغه شان به راکوز شي 1 اوس په څه کېږي 7 هم پرایم دی 19 هم پرایم دی نو په دې وجه د 7 نه به سټارټ واخلو 7 ایکن 7 19 به په 19 راشي او 1 په 1 راغی اوس په څه کېږي 19 په 19 کېږي ځکه پرایم نمبر دی نو 1 19 ایکن 19 او 1 ٹھیک شو ډیویژن یې کمپلیټ شو یا فیکټرایزیشن یې کمپلیټ شو اوس به د دې LCM لیست کامن ملټیپل به معلوم کو او چې کله ډیویژن میتھډ نو ټول فیکټرز به د ضرب په شکل کې لیکي کامن ضرب نان کامن یا پروډکټ اف کامن فیکټر ضرب نان کامن فیکټر هغه خبره نه هغه مونږه په پرایم فیکټرایزیشن میتھډ کې کوو یاد بدی نو 2 ضرب 2 1 2 3 4 3 7 19 ضرب 3 ضرب 7 ضرب 19 LCM به څنګه معلوم دی ټولو به ضرب ورکړو 2 دونے 4 4 دونے 8 8 دونے 16 16 3 48 48 او دې له ضرب ورکولی په 7 کې ورپسې فیکټر چې کوم دی ټیک ده که نه نو 7 8 56 7 8 56 6 به راشي 5 به حاصل شي 7 4 28 28 سره 5 جمع کړو نو 29 30 31 32 33 336 ورپسې چې کوم آخري فیکټر دی هغې کې به ضرب ورکوو نو ضرب 1900 6 نه 54 4 راغی 5 حاصل شو خیر دلته به جدا ولیکو 9 3 27 27 او 5 28 29 30 31 32 د 32 2 به ولیکو 3 به ورسره راشي 9 3 27 28 29 30 چې هغه 3 ورسره جمع کړو 30 به راشي دې ځای کې لږ واضح لیکم ځای کم دی خو چې ټول پکې راشي 30 صحیح شو ورپسې 0 به ولګو او د ملټیپلیکیشن به دې سره شروع کړو 1 له 6 کې ضرب ورکړي 6 په 3 کې ضرب ورکړي 3 او بیا په 3 کې ضرب ورکړي 3 دا به اوس جمع کو 8 به کو 4 او 0 چې جمع کینو 4 6 او 2 چې جمع کینو 8 3 او 0 چې جمع کینو 3 او 3 او 3 چې جمع کینو 6 یعنی 6384 LCM تا سره سره برابر راغی LCM is equal to 3684 یعنی سمالست نمبر هغه کم یو دی د ټول نه اړوکی نمبر هغه دی smallest number is equal to 3684 یعنی دا داسې smallest number دی چې په دې او په دې باندې پوره تقسیمیږي بغیر څه ریمایندر باقي پکې څه نه پاتې کېږي نو دا د دې آنسر شو دا د دې جواب شو کوېسچن نمبر 5 کې وي د ټور بسز فار بادشاهي مسجد لیوز د سټیشن ایوری 25 منټس د بس سټیشن نه چکر والا ټور والا بسونه د بادشاهي مسجد دپاره هر 25 منټ بعد یو بس چې کوم دی روانېږي یا د هغې دپاره بسونه روانېږي ټیک ده 25 منټ بعد مطلب چې یو پیره فرض کو په یو ټایم باندې د بادشاهي مسجد دپاره د ټور بسونه روان شول نو بیا تر 25 منټ پورې هغې صبر کی او د سټیشن نه 25 منټ بعد بیا نور بسونه هغه چې ډک شي نو روانېږي فار د انټیریئر سټي ایوری 15 منټس او د دننه ښار دپاره د هغې دپاره بسونه اندروني شهر د هغې دپاره بسونه هر 15 منټ بعد هغه روانېږي د سټیشن نه اینډ فار زو ایوری 30 منټس
او د زو د پاره د چړیاګر د پاره د بس سټیشن نه 30 منټ بعد بسونه هغه روانيږي زو ته چړیاګر ته. if the 3 buses leave the station simultaneously at 11:05 am کچری دا 3 بسونه بچای مسجد د پاره د انټیریئر سټي د پاره او د زو د پاره چړیاګر د پاره په یو ټایم باندې روان شول د سټیشن نه پس ټایم باندې 11:05 am am کله چې کله د ورځې 12 بجو نه مخکې کم ټایم یې کنه هغه ټایم سره am لګي انټي میریډیم ټیک ده کنه یعنی اول د ماسپخینه نو 15 منټه د پاسه په 11 بجې باندې د دریم وانه بسونه په یو ټیم باندې د سټیشن نه روان شو. find the time نو هغه ټایم معلوم کې when the 3 buses will next leave the station simultaneously چې دا 3 قسمه بسونه به بیا په یو ټیم باندې کله د سټیشن نه اوزي ځکه د ټایمینګ بدل لې یو 25 منټ بعد زینو بل 15 منټ بعد زینو بل 30 منټ بعد زی هغه کم ټایم دی چې هغه ټایم باندې به د سټیشن نه بیا په یو ځای باندې دا بسونه په یو ځای باندې اوزي روانيږي به ٹھیک ده. یو پیر بیا وایم ګوره یو بس سټیشن دی د اغینا د چکر د پاره بسونه زی باچای مسجد ته هغه 25 منټ بعد اوزي د بس سټیشن نه د اندرونی شهر انټیریئر سټي د دن خار د پاره 15 منټ بعد اوزي او د چړیاګر د پاره 30 منټ بعد اوزي. کچری په یو ټیم باندې اوس دا بسونه اوتل په یو ټیم باندې اوس چې کوم دا بسونه اوس دا ټول په یو ځای باندې اوزي په 11:05 am باندې 15 منټه د پاسه 11 بجې باندې نو هغه بیا کم ټایم دی چې دا بسونه په یو ځای باندې اوسي ځکه چې د دې منټونه بدل دي. نو ګوره اول به موږ څه وکړو چې کوم د دې دا منټس دي دا به ولیکو منټس نو هغه موږ سره سری د اړوکې نه به سٹارټ کو 15 25 او 30 نو چې کله داسې قسمه کوېسچنی چې تا ته په یو کامن ټایم خبره کې یو کامن پوینټ خبره کې د دې مطلب هم دی چې دا اصل کې LCM معلومول دي نو موږ به د دې LCM معلوم کو په ډیویژن میتھډ باندې نو 15,25,30 ابزولی کما او د دې فیکټرایزیشن هغه به کوم پرایم فیکټرایزیشن په 3 باندې په 2 باندې اول کیږي ځکه 15 نه کیږي 25 هم نه کیږي خو 30 کیږي نو د ډوکی پرایم نمبر نه سٹارټ واخلم 15 په 15 راشي 25 په 25 راشي ځکه دا ټول پینې کیږي او دا کیږي 15 دون 30 ٹھیک شو. اوس په 3 باندې کیږي بالکل کیږي 5 3 15 25 پینې کیږي یو هم دغه شان راکوس کو او 5 3 15 اوس په 5 باندې کیږي 5 کن 5 5 5 25 5 کن 5 بیا په 5 باندې کیږي چونکه پرایم دی نو 1 1 او 1 فیکټرایزیشن تاسو سره مکمل شو. LCM برابر راغی د فیکټرز ضرب شکل کې لیکل دي 2 ضرب 3 ضرب 5 ضرب 5 نو LCM موږ سره برابر راغی دسو 2 3 6 6 5 30 او 30 د چې په 5 کې ضرب ورکی 30 د چې 5 کې ضرب ورکی نو 5 0 0 5 3 15 150 ٹھیک ده کنه خو چونکی موږ سره نمبر سو دي سره منټ سو یعنی 150 منټس دا موږ سره جواب راغی یعنی 150 منټ بعد 150 منټونه بعد چې کوم دی د 11:05 نه بعد چې 150 منټونه تیر شي نو هغه چې کوم ټایم په هغه ټایم به دا درې وانه بسونه بیا په یو ځای باندې د دې بس سټیشن نه وځي. نو ګوره مونږه دا غنټو ته منټونو ته اړو نو ګوره کته وګوري په یو غنټه کې 1 اور کې دې کې څومره منټ سي 60 منټس ٹھیک ده 60 منټس کنه او دلته منټونه سوري 150 نو 60 چې یو پیر شي او 60 بیا شي نو دا څه شو 120 منټس شو 120 او 120 منټس دا د 2 غنټو برابر شو. نو دې مطلب دا دی چې 2 hours او 30 منټس 2 غنټې او 3 منټه بعد کدا مونږه غنټو تاړو کنه نو 2 غنټې او 30 منټ بعد یا 2 غنټې بعد 2 غنټې بعد با دا بسونه په یو ټایم باندې د سټیشن نه وځي. نو دا 150 منټونه یا 2 غنټې او 30 منټه دا به دې سره جمع کړئ د دې نه بعد به معلوم چې هغه ټایم بسي. نو ګوره چې 11:05 دی نو غنټه بعد به ټایم څه شي 12:05 او دلته به شي PM بشي ځکه 12 بجې نه بعد چې کوم دروازې ټایم هغه بیا سره PM خلک لګي نو 15 منټه 12 باندې به یو غنټه وشي
15 منټه یوه 2 غنټې به وشي پاتې شو 30 منټ نو 15 منټه یوې نه بعد چې 30 منټ نور وشي یعنی 1:35 به ټایم به صحیح ټایم به یې موږ سره 1:35 PM چې کله زه د 11:05 15 منټه د پاسه 11 بجو سره د 150 منټه جمع کم یعنی چې د دومره ټایم تیر شي نو دا ټول بسونه به په یو ټایم باندې د بس سټیشن نه وځي نو چې ما سره جمع کړل نو ما سره ټایم راغی 1:35 یعنی 15 منټه کم 2 بجې یا 15 منټه د پاسه 1 بجه چې کله دا ټایم شي نو دا بسونه به په یو ځای باندې بیا په یک وخت په یو ټایم باندې د بس سټیشن نه وځي ټیک شو نو په دې طریقه باندې مونږ دا قسمه کوېسچنز سالو کوو حل کوو دا ورپسې کوېسچنز هم انتهایی آسان دي ښه ایزي دي زه درته ایکسپلین کوم نو په کوم طریقه باندې چې ما دا 3 4 او 5 کوېسچن حل کړل هم هغه طریقه باندې دا اخري 2 کوېسچنز سالو کا حل کا په کوېسچن نمبر 6 کې وایي boxes having 22 centimeters 35 centimeter and 50 centimeter height respectively دا سي boxes دي ډبې دي چې د هغې دنګوالی اوچتوالی هغه څومره دی 22 سنټیمیټر دی د بل 35 سنټیمیټر دی او د نور قسمه باکسز هغه 50 سنټیمیټر هایټ دی دنګوالی دی لمبایي یې ده respectively ټیک ده are to be stacked next to each other دا به یو بل د پاسه دی دا یو شان هایټ والا یعنی 22 سنټیمیټر والا هغه ډبې به د یو بل د پاسه دی هغې سره خوا کې بیا 35 سنټیمیټر والا ډبې یو بل د پاسه دی او هغې سره خوا کې به 50 سنټیمیټر والا ډبې د پاسه داسې سټیک کې د پاسه به ډېرې کې What is the shortest possible height at which the 3 types of boxes will be at the same height اوس چونکې د دې ډبو دنګوالی بدل دی نو داسې کم نه کم دنګوالی دی اوچتوالی دی هایټ دی چې په هغې باندې به د درې واړو هایټ برابر وي یعنی چې د 22 سنټیمیټر والا ډبو داسې یو بل د پاسه ته داسې کېدي یو بلډینګ غونته دی جوړ کې 35 سنټیمیټر والا هم او 50 سنټیمیټر والا هم نو داسې کم هایټ دی چې په هغې باندې به دا درې واړه چې کم دا داسې به وایو چې دا اوږده بره کتارونه تا جوړ کړلو چې دا درې واړه برابر وي نو ګوره تا ته ما مخکې ویلي چې کله لیسټو سمالسټو شارټسټو داسې قسمه مینیمم داسې قسمه الفاظ راشي نو داسې کوېسچنز کې LCM معلومولي نو اوس دا که ته په ډیویژن میتھډ باندې معلومې او که په پرایم فیکټرایزیشن میتھډ باندې معلومې نو دا چې کم نمبرز دي یعنی 22 35 او 50 د دې LCM معلوم کا چې کم LCM تا سره راشي هغه شارټسټ پاسبل هایټ دی چې په هغې باندې به د ټولو باکسز هایټ هغه اوچتوالی د هغې هغه دنګوالی هغه به برابر وي یو شانتې به وي سیم به وي او هغه انسر تا سره څه راځي 3850 یعنی هغه هایټ څومره دی 3850 سنټیمیټر په کوېسچن نمبر 7 کې وي students of grade 5 have a mathematics test after every 3 days د 5م کلاس د ماشومانو د طالب علمانو د ریاضي د میتھمیټکس چې کوم ټیسټ دی هر 3 ورځې بعد د ریاضي ټیسټ دی دغې انګلیش ټیسټ آفټر ایوری 6 ډیز او د انګلیش ټیسټ په هر شپږمه ورځ باندې نه چې نن ټیسټ شو د انګلیش نو شپږ ورځې بعد بیا بل د انګلیش ټیسټ وي اینڈ ساينس ټیسټ آفټر ایوری 9 ډیز او د ساينس چې کوم ټیسټ دی هغه هر 9 ورځې بعد هغه چې کوم دی دغې هغه ټیسټ کیږي If all the 3 tests were conducted today کچره په نن ورځ باندې دا 3 واړه ټیسټونه په یو ځای وشولو find when will the 3 tests be conducted together again نو هغه کوم ورځ به څومره ورځې بعد به دا 3 واړه ټیسټونه په یو ورځ باندې کنډکټ کیږي په یو ورځ باندې به دا ټیسټونه اغستی شي نو چې کله تا ته ما ویلي کامن پوینټ یادي داسې یو ایونټ یادي داسې یو کار یادي چې را روان وخت کې به دا په یو ځای باندې کله کیږي نو داسې قسمه کوېسچنز کې هم LCM معلومولي یعنی په دې کوېسچن کې به ته LCM معلومې تا سره چې کوم نمبرز دي 3 6 او 9 د دې LCM یعنی لیست کامن ملټیپل به معلوم کې
د داسې قسمه سوالونو یو شارټکټ یو لنډه طریقه یو کامن سنس والا طریقه مې که ته لږ سوچ وکړې نو ته په خپله باندې بغیر څه سلوشنه بغیر څه کیلکولیشن د دې د انسر ته راوباسلی شي. ګوره موږ ته ویلي دي که نه چې نن دا درې واړه ټسټونه شوي دي هغه څومره ورځې بعد به دا ټسټونه په یو ځای کېږي ځکه د دې ورځې بدلې دي یو 3 ورځې بعد کېږي بل 6 ورځې بعد کېږي نو بل ټسټ 9 ورځې بعد کېږي داسې 100 ورځ به چې په هغه ورځ باندې به دا درې واړه په یو ځای باندې دا ټسټونه اخیستي شي کنډکټ کېږي به. نو ګوره ته به د هغه حساب ولیکي لکه ته به ولیکي چې میتھمیټکس ټسټ نو هغه څو ورځې بعد کېږي 3 ورځې بعد نو یو 3 ورځې بعد یو ټسټ شو بل ټسټ به کله کېږي نور 3 ورځې بعد یعنی چې نور 3 ورځې تېرې شي 100 ورځ به 6 ورځ به نو موږ به چې ولیکو بیا 3 ورځې بعد نو 9 ورځ به بیا 3 ورځې بعد نو 12 ورځ به بیا 3 ورځې بعد نو 15 ورځ به او بیا 3 ورځې بعد یعنی 18 ورځ به داسې قسمه دا ویلیوز دا انسی به ته ولیکي. دغه شان انګلیش ټسټ نو انګلیش ټسټ هر 100 ورځې بعد کېږي 6 ورځې بعد نو لومبنی ټسټ به 6 ورځې بعد وشي دویم ټسټ به بیا 6 ورځې بعد شي نو 100 ورځې به تېرې شوي 12 ورځې به تېرې شوي نو موږ به بار راولیکو بیا به چې کوم دی بل ټسټ دریم ټسټ به 6 ورځې بعد وشي نو 100 ورځ به 18 ورځ به. دغه شان ساینس ټسټ د ساینس ټسټ کله کېږي 9 ورځې بعد نو چې نن وشو نو د نن 9 ورځې بعد به بیا کېږي که نه نو ګوره 9 ورځې بعد به یو ټسټ شي ورپسې بل ټسټ به 9 ورځې بعد بیا کېږي نو 9 او 9 18 یعنی 18 ورځ به. نو که ته وګورې هغه کم ورځ ده چې په کوم باندې دا 3 واړه ټسټونه په یو ځای باندې کنډکټ کېږي اخیستي کېږي یعنی په 18 ورځ به دا 3 واړه ټسټونه په یو ورځ باندې بیا کنډکټ کېږي. په خبره باندې پوه شوې نو په دې طریقه باندې مونږ هغه ورځ هغه کامن پوینټ چې په یو ټایم باندې به دا 3 واړه په یو ځای باندې دا ټسټونه اخیستي شي هغه به 18 ورځ